لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. دا يوسو حديث دا حج و عمره دا فضیلت مبارک و بیا دا غین بعد یوسو ضروری ہوندے خبری دا حرمین و حوالا دا نننی درس موجودا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے: تابعوا بین الحج والعمرہ، فمخ حجن و عمرو لزے فمخ زے حجن و عمرو دانا چی یوز الحج دیو کو یا یوز العمرہ دیو کو نخلق کی بدار فرد کنا نوسک نتابعوا پر لپسیز ہے فمخ زے فإنهما ينفيان الفقر. دینا میرے گئے چی غریبانان بشے و حج و عمرہ بانی با خرچڑی رضیات ہوشی دا غریبی با دی خدای ختم کی، دا حاجتونا و دا فقر و دا احتیاج با دی ملہ پاک ختم کی، والذنوب و گناہونا با دی ملہ تعالی ختم کی، معافی بدوتا و گناہونا کو بلدا سے ختم کی. کما ینفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضة، لکا بٹای چی دا وسپنے و دا سرو و دا سپینو نخیری سوزئی اور کی ورواچی زرگرم سرپ اور کی واچی لغینا خیری میری بیم دی و بٹای والا چکم سر دا وسپنا گرمین و پاگئی کم خیری میری تل رکی پاکی دا سے بندہ گناہونم لرکی و دا سے بندہ غریبیم لرکی. صرف په دې وجه کې وسړی وایي چې ما سره به خرچه پوره نه شي او دا کور دا ډېرې پیسې لګي، نو د دې خبرې پروا مه ساتئ او تابع پرله پسې ځئ. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان داود النبي د الله تعالی نبی داود علیه السلام وی الله تعالی ته: الهی ذما خدایا ما لعبادک علیک اذا هم زاروك في بيتك، استاد بندگان استاد کور ته استاد کور د زیارت د پاره راشي او د ملاقات د پاره استاد کور ته راشي ته بدیل سبب دی. ما لعبادك عليك، تر د خپل بندگانو د پاره پزان صحه مقرر کړي زه بدیل سبب. وقال الله تعالی ورتوي چې لكل ظاهر حق على المزور، د هر یو کس چې هغه د چا د ملاقات د پاره راغلی نو د چا د ملاقات د پاره راغلی نو په هغه حق چې زما د ملاقات د پاره رسول ما د کور ملاقات راغلی نو د دې په ما باندې حق دی، لکه څنګه چې د بیلما په قربه حق. یا داود علیه السلام لهم علی، د دې په ما باندې دا حق دی ان معافیهم فی الدنیا، چې دنیا کې به تاسو معافي کو، په دنیا کې به تاسو معافي دنیا کې چې کومه غلطي کړې دا به تاسو معاف کو. واغفر لهم اذا لقيتهم، او چې کله دغه د دې ملاقات کیږي په وخت او ما رضی ټول ګناونه بخلي د ګناونه د بخره نه بعد به ما د دې ملاقات کیږي. دنیا او آخرت دواړه ورته، دنیا کې مرته معافي کو او آخرت کې مرته معافي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې العمره الى العمره كفاره لما بينهما، دی وی عمره نه د بل عمره پورې چې سړی نشغل تل شي وی نو چې یو د عمره وکي او بیا بل د عمره وکي نو د مېز کې دا ګناونه او د ټول معاف دا د ټول ګناونه لپاره کفاره ده. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تابعوا بین الحج والعمرہ فمخ حج و عمرو لغیر سکا جدا
غریبی او ګناهونه لري کوي. عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فمخبان عمره هجن لزه فانه متابعه ما بينهما يزيدان في الاجل. ذکر دی عمره او هجن له بار بار د توب وجمانه د سړی په عمر کې برکت پیدا کی، د سړی اجل رستو کیږي، عمر کې برکت او خیر پیدا کیږي. وينفيان الفقر والذنوب وغریبی او ګناهونه پیدا کیږي او ختمي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د بډاګانو د کمزورو او د خځې د لپاره جهاد حج او عمره ده. څوک چې نور څه د دین خدمت نشي کولای، ګران کارونه نشي کولای، نو هغه د حج او عمره ډېرې کوي. دا د هغوی د لپاره د ګرانو کارونو یو قسم له بدل. حضرت عمرو بن عباس رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دعا عملونه دي هما افضل الاعمال، چې دا په ټولو عملونو کې ټولو نه بهتر دي. الا من عمل بمثلهما، شوا دا غشانه چې دا کارونه وکړي نو هغه د بیا ډول برابر شي. یعنی دا په بل څوک مخ کې نشي. یو د حجۃ مبروره، یو هغه حج دی چې پای کې سړی نیکه وکړي، ګناهونه پکې ونه کړي. ظاهر خبره چې حج لاړ شي ول تغلطه وکړي او غټه او ګناهونه وکړي، ظلم وکړي، چې الحاد وکړي، چې بے حیايي وکړي، او بیا خاص کر په حرم کې داسې ګناهونه بل ځای کې ګناه نه، او په حرم کې ګناه ډېر ګناه. او عمره مبروره، یا عمره وکړي او عمره کې هم دا د نیکه کارونه وکړي، دا څنګه چې هغه کې غلطي نو دا د ټول نه بهتر خامہ. حضرت بریده رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې النفقه فی الحج كالنفقه فی سبیل الله. په حج کې چې سړی کوم خرچه کوي یا الله تعالی د کور په زیارت کې چې کوم خرچه کوي نو دا كالنفقه فی سبیل الله، دا د ثواب او د اجر په لحاظ سره دا څه لکه سړی چې په جهاد کې خرچه کوي. او په جهاد کې خرچه 1 روپۍ په 200 ده، نو دلته په حج کې 1 روپۍ په 200 ده. ته چې کومه کرایه لګې او کومه پیسې لګې نو هغه الله تعالی په نسبانه 1 روپۍ په 200 باندې به 700 ضعف یو په 200 باندې الله تعالی دا غي بدل ورکړي. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته په عمره په موقع باندې فرمایل چې ما کله عمره کوله ان لك من الاجر على قدر نسبك ونفقتك. تا ته بدون اجر ملاوي کی جسونه تستړی شي. استړیواله په خوا د معنی کې ډېر زیات یو قسم استړیواله او سبب قسم استړیواله بیا د مزلي به یا په خان به یا په څنګه هغه سہولیات نو چې کوم سبب نه ور دي سہولیات په وجود هم نن سبا استړیواله هو یقینا شته. تا ته بستا اجر چې ملاویږي نو په داسې طریقه به ملاویږي چې په کوم څومره تستړی کېږي نو امر وتا ته اجر ډېر ملاوي. څنګه چې ته پیسې ډېر لګې نو داسې وتا ته اجر ډېر ملاوي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله حاجی د حج د پاره وزي بنفقه طیبه او پاکي پیسې ورسره، حلال پیسې ورسره، نو وضع رجله فی الغرض او بیا په رکاب کې خپې کیږي لکه گاڑی ته وخیږي جاز تخي فنادا او په دغه وخت کې आवाज وکړي چې لبیک اللهم لبیک. لبیک معنا دا چې درنه دا حقیقت کې د ابراهیم علیه السلام دا غي आवाज جواب دی چې ابراهیم علیه السلام کعبه جوړ کړه نو الله تعالی او ته اوس خلکو توای چې راځي. ابراهیم علیه السلام आवाज به خلکو الله تعالی در باندې حج فرض کړی دی نو راځي حجونه کوي. دا اوس چې کوم حاجی یا عمره د پر رسول دی او هغه لبیک نو دا د ابراهیم علیه السلام دا خبره جواب دی. خبره کله شي او جواب دی بس په موقع جواب راځي لبیک. خدای پاک دا استاد طرف نه جواب کړو. ابراهیم علیه السلام په خپل طرف نه اعلان نه کړو، خدای الله تعالی طرف نه اعلان کړو. نو الله تعالی ته وایي چې د ابراهیم علیه السلام आवाज به واورل لبیک بدل نو چې لبیک وای نو نادا منادب من السماء د اسمان نه یو आवाज کوونکی دل جواب ورکړي چې لبیک تم په خیر علی ته مو طرف ته متوجه را لې ته مو خبر عمر له مو مشتامل مونږ هم تا طرف ته متوجه یو وسعدیک
او ته بار بار نیک بخشي بار بار د تا ته سعادت او خوشبختی او خوش نصیبی او خوش قسمتی ملاو شي زادو که حلال زکه چې ستاد توخه چې تاسو رسېدي د پیسې د حلال دي وراحلتو که حلال او سورلې په حلال پیسو کړی دا وحجك مبرور او دا حج د الله په نسبت نیک دی قبول دی غیر معذور په دې کې تا د پاره څه ګناه نشته تا د پاره څه بوج نشته دا تا باندې بوج نه دی واذا خرج بالنفقه الخبيثه او تکله پلیت پیسې یوسي آرام پیسو باندې شي فوضع رجله في الغرض او بیا پر رکاب کې خپې کیدي په پیدان کې خپې کیدي یعنی روان شي سفر شروع شي فنادى بآوازه كي لبيك اللهم لبيك الله تعالى سبحانه لما وناداه مناد من السماء إلى أسمان وتيواسكون كي آوازه كي لا لبيك تمرادا تادا پارا ستړي مشي نشتا لا لبيك وصادقك نتا خوش قسمت ہے او نتا دا پارا ستړي مشي دی او نتا دا پارا په خیر علي تا ستړي مشي نه وای څنګه جزادو که حرام ته حرام پیسو راغله ونفقتك حرام او خرچه د حرام نه کړل او حجك معذور او دا حج په تا بوج دی دا او تا د پاره غیر مبرور دا او تا د پاره د نیکه ذریعہ نه په حلال پیسو باندې تل پکار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الحجر الاسود یاقوتة بيضاء دا حجر اسود چې مخکې راغی دې ته بیا روکن دې ته بیا حجر اسود نه وي دا اسود رستو بیا نشو دا حجر اسود چې کوم دی دا یو یاقوت او تک سپینو من یواقیت الجنه او دا جنت نه راغلی وانما سودته خطايا المشركين او دا د مشرکین او د خلقو د غلطو تور او يبعث يوم القيامه مثل احد دا په قیامت تور د احد مرغټي او يشهد لمن استلمه وقلبه وقبله دا بغوائی کی هغه چاته شو ګر دلل ناس سلام کلاس درجت کی بسم الله الله اکبر اول ځل په بداسي وي بسم الله الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا څه ده لکه د حجر اسود کول او قبله یا ورشي ومقید کلی کی من اهل الدنيا نو دا به قیامت پر د ټولو خلکو لپاره گواہی کوي د مخورو د ما یو واټی کې مستوي ترتچا امریکایي د دې رسم ټوکړه په څه طریقه وړي واچتا نو هغه بیا دا ریپورت ورکړی او د امت اخبار کې دا راغلی چې هغه وایي چې د دې پر یو ذره کې بیا یو سکند کې د 3 लाख تصویرونو اغستو اهلیت د دې حجر اسود په دې مطلب دا دی دا بیا سکند کې د یو ذره 3 लाख تصویرونو اخلي او دا لیدي چرته دا چې په حدیث کې کوم راغلی دی دا د الله تعالی د شته د خپلې یادې ته دلته سلام کې دا د شته لکه الله تعالی سره الله تعالی سره تاسو لاس ملاو ته چا کو د ورشي تاسو لاس ملاو نو دا حجر اسود چې دا د الله تعالی یمین دی دا د الله تعالی لاس دی نو دې ته استلام کول د شته لکه د الله تعالی سره ستړي مشي کول نو دا ډېر فضایل او دا ډېر مناقب دي دا په دې حدیثو په حواله باندې اوسو خبرې دي بیت الله او دې سره چې کوم متعلق مضامین دي نو ډېر زیات وګړي خو زبرن مختصر دې بیان د بیت الله تعمیر دا د انسان د یو فطری خواهش یا د یو فطری ضرورت ته ملائکه د پاره الله تعالی په اسمان کې کور جوړ کړی دی هغه د ملائکه پور نه نوځي ځکه د انسان او یا د مخلوق په فطرت کې دا ده چې الله تعالی خو دې نشي او الله تعالی دا نه لیدل چې دي نو دا هم زموږ یو ازمایښت دی ځکه چې الله تعالی چې لیدې شوی په دنیا کې نو بیا خو د ایمان بالغیب څه خبره نه پاتې کېده نو بیا خو بارچا منو خبره او بارچا خبره بیا ول امتحان څه صورت نه پیدا کړي دا خو الله تعالی د خپل او د بنده په منځ کې یو پرده حایله کړې ده ته په ما باندې د ما په خبره اعتماد کې کنه کې دا په پیغمبر او په دلایل او د عقل نه کار لري کنه زما په خبره اعتماد کوي نو د اعتماد په بنیاد باندې زه تعالی بیا اجر درکوم چې مخامخ وینین بیا فرعون باندې بیا په صورت پیدا نو د انسان یو دا کمزوري ده یا د مخلوق یو دا کمزوري ده چې هغه د څه مظهر غواړي د څه کار څه شی غواړي چې په هغه کې هغه خپل توجهات او د خپل محبت او د خپل پیرزونه یو مرکز هغه وګرځي چې موږ ته پیرزونه وایي د خپل پیرزونه لپاره هغه یو مرکز وګرځي نو د فرشتو لپاره جوړ کړل دی ولې د لپاره جوړ کړل
نو دا بیت الله ابتدا کې یا آدم علیه السلام کو یا دغه مخکې ملائکه جوړ کو خبر حال دا اوس چې کوم قواعد او بنیادونه دي په دې بنیادونو باندې ابراهیم علیه السلام دا نو د ابراهیم علیه السلام تعمیر دا اوس دي او قران هم دا تذکرہ کوي د دې د فضایل او د دې د وروالی چې کوم احادیث او سو او تاسو د قران کې بشمیر آیاتونه دي د لپاره لکه دا یو سورۃ چې موږ ډېر زیات مختصر سورۃ ته خوای باندې موږ ورنکو لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف دې قریش ته وی چې ګوره په ټوله دنیا کې تاسو تجارتونو لپاره یمن او شام ته ځئ دنیا ته ځئ د نور دنیا قافلې په هر میاشت کې هر وخت نشي تللی د لوټ مار نه او ډاکو نه او د دې نه یریږي تاسو به هم په ډول خو د شام تم ځئ او یمن تم ځئ تاسو سوګر هم نه کوي چې بلاره د قریش قافله تیریږي نو خلک وایي را دي چې سموای دا خدای الله تعالی د کور می جوړان دي دا خدای الله تعالی د کور گاونډیان دي نو ګوره د الله تعالی د کور د وجه نه په ټوله دنیا کې بدامنی ده خو تاسو د الله تعالی د کور د وجه نه په ټوله دنیا کې امن ده چې په کوم ځای کې بدامنی ده تم تاسو د پاره امن ده فليعبدوا رب هذا البيت نو دا ځکه چې د دې بیت الله د دې رب د دې بیت الله د دې کور د رب بندګي وکړي نو دا رب د بندګۍ په وجه باندې به تاسو د ډوډۍ ملاويږي او امن په ټوله دنیا کې ملاويږي بدا یو ساده خبره وکړه چې په دې بیت الله باندې چې په دې بیت الله کې دنه کوم امن دی او د بیت الله په وجه ټول دنیا کې تاسو ته کوم امن دی کدا امن تاسو په ټول دنیا کې هر څوک غواړي د ځان لپاره په کار د الله تعالی بندګي فليعبدوا رب هذا البيت دې بیت الله د الله تعالی رب هذا البيت چې زه دې کور رب یم دا دې لپاره د عزت او د احترام او تشریف او تکریم یو ډېر بیا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما او نور غیر صحابه کرام نه په حدیث کې خبره نقل ده عبد الله بن عمر نه نقل ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت دا چې بیت الله باندې به نظر لګیدو د خلک چې وایي چې په اول نظر باندې دعا قبليږي نبی له صلی الله علیه وسلم عادت بداو چې اول نظر به ولګیدو هغه به اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابه وبرا وزد من شرفه وكرمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابه الله تعالی دې کور عزت سیوا کوي الله تعالی دې کور برکت سیوا کوي الله تعالی دې کور روب سیوا کوي دې احترام سیوا او سوچ دې قدر او احترام کوي او دې زیارت راځي که حج راځي که عمره او طواف راځي الله تعالی دې غي په قدر او په احترام او په عزت کې اضافه دې بیت الله د پاره دعا کول او د دې تعظیم د پاره دعا کول د علامه اقبال چې کوم شعر ویل دی کنه چې دنیا کے بت قدوں میں پہلا گھر خدا کا ہم اس کے پاس با ہیں وہ پاس با ہم اس کے پاس با ہیں وہ پاس تر دې حفاظت کوا او دا کور د حفاظت د عبد الله ابن عباس او دا غد شاګردان او عطا او دا مجاهد د ټول نه یو خبره نقل چې د څوک د بیت الله طواف یو کال پریدي مسلمانانو الله تعالی په دې خړو راولي تبعی په راولي دا بیا نه پاتې کوي یو کالم خلق د بیت الله طواف پرې خو الله تعالی بدیل مهلت نور کې او دا خلق په تبا کوي د دنیا آباد رضی الله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په موقع باندې خلق ته وی اول په ځل کې رااله په دې خلق باندې کوم چې هر سړی بار کال حج درای هر سړی بار کال حج درای دا کومه څه ده چې تاسو به حج نه کوئ بیا به یاره چې خدای په دې پر پرې نه په څنګه پر پرې دې چې راځي په خپل خوا خو بیا دا وی چې یو کال مې ولید چې څوک راغله نو دا چې به سره جنگيږم لکه څنګه چې یاسو مون نه کوي او یاسو زکات څنګه دا مون نه کوي په وجه باندې سره جنگ وو او د زکات نه کوي په وجه سره جنگ وو نو دا چې به سره د حج باندې کوي باندې جنگ پرې ځان کوي د دې وجه په حدیثو کې راځي چې چا باندې حج فرض او دونه هغه استطاعت لري چې لارشي او راشي او خپل بچو تم دومره خرچه پرې خو دې شي او د سفر خرچه او دې بیا لاړ نشي نو بیا ما ته يهوديان او نصرانيان د مسلمان نشي مړ کېدای دا بیا يهودي نو یا نصراني نو که يهودي او نصراني حج نه راځي مسلمان نو د مسلمان د پاره دا بیا په دې کې قرآن وایي چې فيه آیات بینات په دې کې ښکارا نه لکه مقام ابراهیم د ابراهیم علیه السلام د خپل غنخې دی خو اوس عملاً چې څوک لاړ شي دلته
او شعوري تور باندې هغه یا حج او یا عمره کوي نو هغه ته په وخت په کې پوره ډېر نه ښکاري ان تاسو به حیران شئ ورکوټه ارمان او خواهش دې کنه هغه الله تعالی د چا ته نه پوری دا بل پوره کوي بالکل نه خبره یو کثرت خبره کوله دا د نمخ کې ده وې چې ما په ویزه کې ورځي زیات شي وي اوس غلط حرم شریف نه دی راوته نو پولیس والا راته چې پاسپورت خایا پاسپورت ته ټول پای کې نو درې راځي کوم نه دی وی وای غلا ګاډي او پاګاډي کې تعالی په کله کې اوس په دغه مخ ته موږ ته په ګاډي څه ولا نو یې راځي تعالی ولا اجال جاوني جالو ته لګیدل په دوه کې ځان پکې نو نو شو کې نه استمه بری کې ما خام با حرام کې ما خام با چې ما دې وې ما دې ورنه یو داس سویلې وته چې الله پاک ته پیسو ورته نه راغله نو زه خدای دې منځل راغله ما چې خدای پاک څه ګناه مې کړل څه ګناه نه دی ما په ویزه کې ورته زیات شوی نو زه دې منځل زده تناسب نو په حرام کې بام وې منځونه بکی او زه بدل ته په ګاډي کې ناشه وې خدای خبره مې درنه وته او بلې کې پولیس والا یو راغی یو د پولیسي کې ناشته او پولیس والا وته ولاړ دی یو بل راغی زمانه مې یاد چې فلان ته څوک دی ما چې زه وې را کوشه ما چې سوي جوړ شو دلته چې کوڅه باندې سړی نه شو په غلور نو ته قدرت مو هغه څه لیکل میکل کول او باندې روان دي باندې اختر نه دي وې ما ته دې چې براو کتل ما ته دې څه کې چې ولاړې خو زمان ځل کنه ما ته څه ولاړې خو ځکه ما ځل ما مونږ شو الله تعالی ته چې لکه ودا یو عالم ویل دي چې زه په دې نه یریږم چې زما دعا به قبول نه شي زه په دې یریږم چې زه صحیح دعا ورنکم خبره ده چې موږ صحیح دعا کوو نه ورنه الله تعالی آیات بینات انت وسم نخر احکار کی وسم داسه نخر احکار کی چې هغه په بل ځای کې نه احکار نو دا قیاما للناس فقیاما للناس کې یو وجه بلم کې دي چې دا خلکو لپاره د ژوند ذریعہ تاسو ګورئ په ټوله دنیا کې حقیقت دا وره په ټوله دنیا کې دا مغرب او دا یورپ او دا مونږ د ایشیا او دا مسلمانان ملکونه دا د خلیجي ملکونو سمره پیسې دي په وجه خلکو وګټل یورپیانو د سمره وګټل او دا مونږ خلکو په سمره یعنی تقریبا چې تاسو ګورئ نو دا سرویس کوي چې په ټوله دنیا کې د خلیجي ممالکو د پیسې نه چا سمره فائدہ واغسته نو پته به ولګي چې د دې دنیا سمره فیصد خلک او د دنیا د پیسې څومره فیصد هغه د داخلي او دا یقینا د ابراهیم علیه السلام او دعا له الله تعالی حالانکه پای باندې لاس په باندې دي چې سونه باندې او باسه او دې کې بتا خدای نه کوي او نه کوي تاسو ته علم دې چې پای باندې باقاعده په باندې سونه باندې او باسه سو ګوره د جنوبي افریقې سونه نه ختم شوی قانون نه دي ختم شوی تاسو خپل سونه نه او باسه سو ګوره چې موږ په دنیا باندې غنم خرڅو نو تاسو په خپل پټو کې غنم نه کوي او کدا شي نه پرمانه نو بیا ور دې څومره د دې غری شو د دې تناسب په دنیا په اکنامکس په لحاظ باندې څومره د دې تناسب باندې څومره زیات دی چې خلکو ته پیسې چې بلاویږي نو هغه کې د دې څومره هي دې موجوده زمانہ کې دا ډېره خبره ده او دا موږ د دې تحسین کوو چې یقینا چې په حرمینو کې امن د حاجیانو لپاره سہولیات الته د وګو ولته د یخنه ولته د ګرمه ولته د ټول سيزونو تنظیمات کول د سوري تنظیمات کول حتی کې په کولاو ډاګه زینو کې هغه دغه ولا پکې لګول دي چې هغه پښمګولي او وګولي چې راکړه دنه سو پښې ته چې هغه بارین هغه حقیقت دا چې کله کله به دومره یخني پیدا شي چې به یخني وشو خاص کر په مدینه منوره کې دا ټول سيزونه کې تا نه خصواړي نه د عمرې ویزه هم مفت لګي حال ته کوم خوشا بلډینګونه جوړ دي هغه کوم پیسې راځي د آمدن راځي هم په دغه بیت الله لګي او دې کې هیڅ شک نشته چې دا سہولتونه او دا دې په خپل ځای باندې دي او دا ډېر زیاته هم خبره دا بل خبره ده چې د بیت الله شریف چې کوم اصل بنیادی کوم سبق ده هغه سبق الته نه ملي لکه قرآن مجید دا غیر پاره وایي چې هدى للناس ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للناس نو مبارکان خدای الله تعالی به خیر او برکت چولې او د موږ خلکو طریقان دار چې بد خیر او برکت لپاره د لاړ شو بیا کاندار څه چې په ټلیفون وایي چې ورته وکړه او یا حج وو خو د ټول لوی خبره جدانو هغه وهدى للناس هغه د خلکو لپاره د هدایت تنظیم
د هدایت تنظیم کې ډېر زیات کمی دا ټیک خبره ده چې د درسونه روان دي د جمعې تقریرونه روان دي نورم وعظونه او نصیحتونه ځای په ځای په سکرینونو باندې کېږي لګیا دي په مختلفو ژبو کې کېږي هدایات لیکن چې د امت مسلمه ته د کومې خبرې د دې دور کې ضرورت دی هغه قسمه هدایات هغه قسمه فکر خلک دا غوښنه را نوړي علامہ اقبال خو څنګه ګیله کړې و کنه چې کیا حرم کا تحفه زمزم کې سوا کچھ بھی نہیں بس د حرم نه صرف خلک زمزم راوړي بس دې نه علاوه څه فکر به نه راوړي پکار خدا دا غوښنه خلک فکر راوړي دا غوښنه خلک یو سوچ راوړي د امت مسلمه څه ته وایي د امت مسلمه او حال دار دا دومره لوی اجتماع ده یعنی حقیقت دار جزء دا د مدینه منوره کې یو متحف جوړ شوی دی یعنی نزدو کلونه کې شوکتلی هغه ته پته بالکل دی شپږم او پنځم ډیر سره مخامخ دا دی کې معرض القرآن الكريم هغه ته بلکې د موتم چې په وخت الالته او 50 نه زیات نسخې د قرآن مجیدونو د دنیا د راځي مګر خلکو تخفیر اوري نو ما غي ته ویغه شیخان چې الته کوم بلکې ما د یو قرآن د نسخه نه د خپل ځای باندې ډېر لوی دعوت دی دا د غیر مسلمو د یو سړي په قرآن مجید په شونو باندې خلکو لیکلي تاسو اندازه لګوئ یو سړی چې په شونه باندې ټول قرآن مجید لیکي هغه له پیسې څومره پکار دي هغه له وخت څومره پکار دي دلچسپي څومره پکار ده مینه څومره پکار دا چې چا مینه نه ټول عمر دې لپاره نه وقف کړی دا څوک نشي کولی وخت هم ولا ورکي ژړم ولا ورکي عمر هم ولا ورکي پیسې هم ولا ورکي دا دلایل دي دغلطه خو دې د چا څه دا فائدہ ونه غوښته چې دا غیر مسلم خلکو ته دې دعوت یا انت چې کوم مسلمانان التراشي یو د دې طرف چې کوم خلک زی غیب څه زده کړي خو نه کړي هغه ملته د دې لپاره لاړ نه مسائل زده کړي نه آداب زده کړي یعنی کومه بدنظمي چې خلک کوي او کما فرات تفریج خلق یلتا کما دا قوانین او دا قواعد ویل تاسو به حیران شئ یو ځل مداس سپینګری ولې دا چې بالکل په کولټه ګرځي دا هغه چې کوم رکاوټ ته کنه هغه ته وروخه ته دا طرف نه پیراټو ما ټول خلکو ته کتل چې ما یعنی چې وسه هغه به یو بل سره تړلی کنه فنسونه هم دی یو بل تړلی نه به وروښله ولداش هغه لوښله یو ځل وسره یو پولیس ولا دلته ولاړ دی او دلته نه هغه فیصله کړې دروازې نشکته لا یو ولګي دا هغه طرف نه هغه دی په کوم ځای یو سره کښه ورننه وته دا غیر د دې رمن ټکرال ته ورغی چې الته ورغی د دې نه پیټش باغ ته کښه ورننه وته چې دې بیا دی خو راغی دا غیر نه ورننه وته نو بیا دې خو راته نو هغه ورټوله اټول فیوسي ورپسې را دی په کنه غریب په ټلیفون باندې وایي چې څه خو یې مجاهد ته زمونه وایي دا دې خو طرف نه ورننه وځي چې دې خبر زنداري طرف او چې اکثر تم کتن نو هغه د خپل خوشا خلق نو څه بدنظمي او څه غلطیانې د موږ خلکو هغه دي چې هغه بالکل ناقابل بیان دي او څه د هغه طرف نه داسې چللی چې د هدایت چې کوم انتظام دی نو هغه د هدایت انتظام د هغه طرف نه نشته که د جمعې تقریرونه کېږي نو هماغسې عام تقریرونه کېږي خفه کېږي همه لکه دلته چې داسې بالکل هغه بې ضرره قسمه خبرې که نه بې ضرره قسمه خبرې داسې خبرې چې بد د چا طبیعت خراب نشي او بد د وعظ او د نصیحت غوندې ما به کله کله دا کوم دا داسې صوفیانه غوندې نظام شروع شوی دی بالکل صوفیانه غوندې نظام شروع شوی بد دې له ډېر زیات زور ورکړی دی چې دې له بیت الله له ګوتې ور وړې هسې تماشه کې فرض کړه په هغه مقام ابراهیم دی که نه په شیشه کې ته داسې ګورې چې یاره دلته دا کاڼی وینم نه حرام شرک یا د ماره به تماشه شرک نه دی تماشا کول شرک نه دی اوس خو بس یې ګوتې ور وړې نو شرک مدینه منوره کې چې اله بیت الله شریف د نبی رسول الله اسلام روزه باندې سلام اچي او اله دې داسې دا کړو معمولی سر دې تیار چې ګوره په دې دغه کې دنه سخکاری کې نخکاری قبر خکاری کې نخکاری روزه خکاری کې نخکاری نه نو بدل ته شرک په دعا کې قبلې ته به دعا کول الله دې کې دا دعا څنګه نه دی دا په جمعه ته دعا څنګه نه دی انت چې ودرېږي نه چې قبلې ته بخ دعا کوه نو دا په دعا قبلې ته بخ کول شرط دي دا به فرض ان دعا بالغه په دعا باندې شرطونه کې دا کتابونه ټول وګورئ چاڼ کې بخاری او مسلم مشکات او ترمذی ټول چاڼ کې نه آیا په دعا کې قبلې ته بخ کول شرط دي لما الګرو بګلې کې ولې نه ما ته یې جره رسل دوه انتهاګانی یا بدا دا خلکو سره چې هغه دا قسم تصور مقابل کې بل تصور دی نو یا به بیا دې تصور چې بیا بدل قوالیانی
دا غټ بریتونه به پریخي او د چرسو د لوخړې وخیږي په دا کې په جنت البقیع کې او پر یاد الجنه کې به بیا د شی غټ کټ پیر ناشي وایي په خبرو باندې چې هغه غټ برید پرې خو دي او دا د چرسو لوخړې به قوالیان به یو غډي کې به ډول به والي کې یا دا ته ټیم شاو یا دې ته ټیم شاو نو دا دوه انتهاګان لکه هغه اعتدال خو خلکو پرې خو دی چې هغه د بیت الله او د مسجد حرام چې اصل سبق نه پاتې شوی خو یا به یوې انتها ته ځان ټینګي او یا به بل انتها ته ځان ټینګي نو بس دا یوې انتها دا چرسو له خړو نه په اړه دا شیخ له دې سره به گزاره کوو او دا خلک د چرسو له خړو په کې نشته او ډولونه په کې نشته او قواله او غډېدل په کې نشته او دا ښاواله او د دیوالونه به دا مسله صفایي خدا ماشاء الله د صفایي خدا سړي دا زړه ته خو د دعاو کې بالکل دا چې د صفایي چې بالکل په دوه غنټې پس په را پرش او دا چې په جذبه او دا چې په یو شوق او په یو جذبه باندې به دا صفایي کوي چې څنګه جوړ باندې چې واقعي زیاده خو خوشبوئی ده یو صفایي ده یو زیاده چې کوم څه سره په فخر کولای شي ځکه زموږ یو د تهذیب یو مرکز دی نو الله دې وکړي چې د هدایت او د خلقو د فکر او د پوهې دغه انتظامات بهرحال دې نه علاوه مزید تفسیري خو څه نشم کولای او دومره خبره به وکړم چې د دې هر څه باوجود زمونږ کومې غلطیانې دي هغه په خپل ځای دي ما نن په یو درس کې وی چې دا ټیک ده چې خلک په حرم کې په طواف کې دنه ویډیوګانې کوي ټلیفونونه کوي او کیسې کوي او بیت الله ته په تعبیر ته مخامخ ناشي او دلته به قصه شروع کړي الله دې پوهه کته چې ولا راغلی دا کیسې پرې ده کنه دا بیا په کلی کې وګي خو څه دې بیت الله ته ور خپل روحانيت ته توجه ورکړه خپل اسلام اصلاح طرف ته توجه ورکړو هغه شی نشته خو د دې هر څه باوجود د موږ د غلطو باوجود او زموږ د کمزورو باوجود چې د بیت الله کوم خپل روح دی د بیت الله کوم خپل هغه کوم شان دی هغه شان کې ګورې کوي نه دی راغلی که چام لږه توجه هغه ته وکړه لږه هغه ته توجه شو لږه ورته نو هغه کې سفر اکثر ته محسوس دا خلکو د تمام غلطو باوجود خلکو ته سفر نه محسوس دا چې د بیت الله شریف او د مسجد نبوي مقام نو د دې موجنا غلطه هم په خپل ځای دي او د غلطو سره سره کمزورې په خپل ځای دي دا غزه د حکمرانانو کمزورې په خپل ځای دي مال د یوې خبرې ډېر زیات افسوس راغی او دې باندې مې ډېر درد وکړ چې هغه د موږ چې وته د جالستر غوايو هغه د جالستر هغه د دې د فوج په گاډو باندې او د پولیس په گاډو باندې لګول څه ضرورت دی چې کوم په حرم کې کوم گاډي د نګرځي په هغه باندې د جار سترګه لګېدل دا اخر د دې خبره څه ضرورت کوم څه په حرم کې خدا نه وکړه خو بهرحال دا د افسوس خبرې پکې وکړي او بل طرف ته دا چې مسلمانان صرف هغه شی خوښي چې کوم د دې هغه خالصه هغه صوفیانه باندې انداز نه دی چې بالکل د ترک دنیا انداز دی الته د واعظ او د نصيحت او د ژوندۍ فکر خبره چا کوله نو کوم ناکم خلک چې ولته دین دا مرته ګوري چې پیدا دا دا خبره شروع یعنی کوم څه زموږ د مسلمانانو خپل ذهن هم درست نه لري کوم څه چې څوک د الله تعالی د کور زیارت لري حج لري عمره لري کوم څه هغه دا خوش دی چې د الله تعالی کور د هدایت مرکز دی د هدایت مرکز ټول دنیا د مسلمانانو د مسایلو د حل حج دې دا بین الاقوامي اجتماع دا په کال کې یو څه اجتماع دی د دنیا مسلمانانو نمائندگان دې تر ټولېږي او په کال کې دینه د یو پالیسی وړي چې کوم خلک په خپل تیاری کې او نور خلکو له سفر د ور بهرحال دا اجمالی هم د بیان څه په اشارو کې او څه په ښکارا او د دې هر څه باوجود حرم دی مدینه ده د مدینه منورې شان زموږ د غلطو په وجه باندې راکمیږي د حرم شان زموږ د کمزورو په وجه باندې راکمیږي هغه شان په خپل ځای دی او دا شان نه چې څوک هم فایده اصل غواړي نه ملته دروازې کولاو الله دې موږ تاسو ته بابا توفیق راکړي او د حج مبرور او د عمره مبروري او د زیارات دې الله تعالی بار نصیب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين دې سلسله کې څه سوال جواب او کومه دا فکر کوي چې سترګې دا د المناټي دا دغه پتا سو کتري تاسو ته وګورئ کنه دا المناټي یو خاص انداز دی د یو سترګې یو سترګې راغی نشان
دا په ډېرو ځایونو کې دي دا په ډالر باندې دا یو سترګه نو دا د هغوی د دې خبرې نښه ده چې موږ کوم ځای ته ورسېږو او کوم ځای زموږ په قبضه کې راغی لکه په ډالر باندې د نښې معنا دا ده چې د امریکې په معیشت زموږ قبضه ده داسې چې کوم ځای کې په کومه اداره کې هغه دا نښه ورکړي نو دې معنا دا ده چې دا اداره زموږ په قبضه کې هلته یې د فوج چې کومه دغه اګاړي دي دا یې کومې دا یې لوګو هغه یې واستل دا مخکې نه وه دا اوس تقریبا نیم پوهې چې کال به کېږي دوه به کېږي زیات به کېږي خو بهرحال دا هلته راشي هلته دې ضرورت ده یو لوګو په کار نو لوګو لپاره اوس په حرم کې دننه کومه لوګو خو دا کعبه لوګو ټیک ده که نه دا ګنبد لوګو که دا کعبه لوګو که څه شی وکړه که نور داسې په سعودي کې چې لږې نښې خو لري د هغې په پاسه وساتي تاسو وایي چې عمر سیوا کېږي د دې نجونو ورو سره د عمر مقرر هم دی او دې عمل سره سیوا کېږي څنګه چې په نیکۍ په وجه باندې عمر سیوا کېږي او د هغې معنا ده چې موږ ته خو پته نه چې الله تعالی څومره لیکلی دی نو الله تعالی خو لیکل ورانه یې مو جوړ لیکي قرآن کې دي که نه سورة رعد کې چې الله تعالی څنګه فرمایي یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب الله تعالی چې څه خوښوي ورانه یې لیکل هم الله کړي دي ورانه یې الله تعالی او بیا د هغې نه پس نور هم لیکي د هغه خوښه نه اوس موږ ته خو پته نه لګي چې څه وران کړه او څه ولیکل خو موږ ته دا ووایي چې د دې په وجه باندې په عمر کې اضافه کړي او د اضافې مطلب څه دی ممکنه ده چې د اضافې مطلب برکت دی لکه عمر هر څومره چې دی خو د هغې نه دومره کارونه والي لکه موږ د علما یو دا بېل بېل علماو چې کوم کارونه کړي دي دې زمانې کې مخکې زمانه کې نو د هغې د عمرونو حساب چې ولګي او د هغه کار حساب یې ولګي نو لکه سړی کلکولیټ کولی نه شي چې دا څنګه آخر په دونه عمر کې دونه کار یو سړي څنګه وکړو هغه یې کړی او د نورو خلکو به ډېر ډېر عمرونه یې خو حساب ونه کړي نو د هغه په عمر کې اضافه وشو دا یو خبره خو هغه څنګه هغه په ډېر داسې هاي فاي لوړو دی په کوشي باندې باندې د 10 شهريات چې شپې د دې د څو څو پیسې له دیو دا په اوسو په دې دا په څه لري راځي اسراف خو بهرحال ښه شی نه دی چې کوم شی په اسراف کې راځي نو هغه به غلطي ور دې مطلب خو اکچوال اخراجات چې کوم اکچوال اخراجات هم په غیر نه په دې اسراف څه کوي جواب خالي نو بهرحال چې چا جوړې کړي دي نو هغه د شریعت د قواعدو یا د شریعت د بنیاد نه جوړې کړي بس ډاکټر صاحب مطلب دا چې په مکه ډول کې شپو نو پیسې زیات خرڅ کړو دا غي اجر زیات او کله چې دا هغه دراسه او زما د خیال نه چې څنګه قرآن کې موږ ته ویلي شوي دي د خپل بشر د استطاعت مطابق صرف په دې وجه چې زه زیاتې پیسې هلته خرڅ کړم نو د خرڅ کولو خو نورې لارې دي په هغه لاره کې د سړی خرڅ کړي لکه خرڅ کول دې ته خو نه وایي چې زه دې په ټوټل کې شپه په ډېرو پیسو خرڅ خو دې ته هم وایي چې هلته په 4 روپۍ وکړو ما هلته د چا مدد وکړو ما هلته بس نیکۍ څه کار و نو د نیکۍ ډېر ښه کار و په هغې کې د سړی خرڅ کړي مطلب دا دی چې هر سړی د خپل استطاعت مطابق چې کوم دی هغه کولی شي څوک د 10 ځایه ډول کوشي اوس فرض دی یو سړی وایي چې یاره زه د دې خبرې عادت یم او یا د ما ته مسایل دي او زه خامخا د هوټل کې پاتې کېږم او استطاعت مې شته او د هغه نیت هم دغه یي چې یاره بس لکه کور کې داسې اوسېږم نو دلته به هم داسې اوسېږم نو ممکنه چې هغه دپاره باندې خو یو سړی صرف دې لپاره اضافه وکړي چې یاره زیاتې پیسې ولګوم ممکن په دغه د زیاتو پیسو د لګولو نورې لارې هم شته حرم کې الله شریف دا جای بل سود دا دا ها دې الله شریف دا سټرکچر کوم دی دې کې چینجز راغلي د حجاج بن یوسف په زمانه کې چې دې کې ور لګېدلی و نو هغې کې چینجز نور نه دي راغلي چینجز پکې خلکو راوستل غوښتل یو ځل خو پکې داسې وشو خو د هغې نه بعد بیا د عمر بن عبدالعزیز په زمانه کې بیا دغه وشو بیا دې باندې نور دغه نه شي مالک رحمه الله امام مالک رحمه الله چې کومه خبره وکړه چې دې نه لوبې مه جوړوئ نو خلک وایي دا هغه آباد دی چې په هغه زمانه کې شي بیا اوس دا بل دا وروسته بیا دننه پکې څه زما په خیال چې څه دغه کړي دي
دنه دې چت سره مزید د پلرې ملرې لګولې دي په دیوالونو هغه او دیوالونو باندې د پاسه ممکن ده چې ځکه چې د دیوالونو د وشت کنسټرکچر دی ګاری کې تاسو خیال دي چې بالکل چوکور او راځي نو دا کې د هجرستو لګي خو اصل دیوالونو په باندې اصل هغه هغه دا حتیم من ولا دي دا حتیم دا دیوال چې کوم دی دا خو نه وښکر دا خو دا زمانه نه بال نه د دې په دیوال د دې نه د حتیم دا چې کوم اوس پلان کوم دیوال سپین ښکاری دا ورستنه لکه دا ګمبد چې کوم دی کنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په باندې ګمبد یادول ته خبر ما ته تاسو بیا زه تمام مطالعه وکړه نو ما ته دا پته نه و چې دا ګمبد ته کوم دا ګمبد په 1282 عیسوي کې جوړ شوی او د ګمبد له شین رنگ چې ورکړی شوی دی نو دا سلطان عبدالحمید ورکړی دی او دا په 1800 کې دا ګمبد ته د شهان کې د مخکې د ګمبد د شین رنگ داسې نه نو دا اکثر ترکیان بیا داسې د حقیق چې کوم باندې کې دا ورته نام له مخکې غټه دا روح دغه په طواف چې کوم دا باندې دا اصل دا باندې چې کوم اخو رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه نه مخکې چې کوم واه پای کې دا دنه شامل حدیث کې شته کنه لا نسبه دي دا په یو شامل کړو دا د مسلمان عبد الله بن زبیر په دې طریقه باندې کړو او نو بیا هغه ورستو بیا دا وران دې حرم کې چې دا خلک یو بل د ماسه کیږي او سوري او ټول په ترسي او بس اساسي څه دعا او څه احتیاط نه کوي دې چې څه حدیث کې دا یو خبره خو یقیني ده چې د طواف کې دنه سره ګرځي او بل سره موږ کې زړه ته موږ کوم او د طواف کې نو دا خو خیر او د دې نه علاوه د منتظر په مخ کې تیرېدل د دې لپاره هیڅ ثبوت نشته البته نن می تفسیر ابن کثیر کې یو خبره وکړه چې دلل الذي ببکه تعالی د بکې لاندې غلي کړي دي چې دا مکه معظمه کې دا خصوصیت دی چې خیر دی کې د سړي مخ ته زنانه مشکل او دا هم نه فاشي کېږي نور په چستا طرف پاکه نه نه یو ځای ولاړی او یا تا مخ کې ولاړی سړو ترتیب چې بدل نه مو فاشدي او په حرام کې نه فاشدي ځکه دا اصل دا عملی عملی خبره حرام کې دا خصوصا د روجي او د روجي هغه وخت چې دا په اړه ممکن نه ده چې زبر د روج په وخت چا نه دي دې کتل دې څه کې دا د وسلو د خلک دون رشد ده دون ټي کبل چې تا په دې دې په اړه څه بلاو موږ هم خلک شو دا څه بلاو کېږي څه د نو خپل غلطیاں نه میکنه دې کله په رشد دون ډېری باندې کې دون خلک لکه که خلکو تر دې خبره اهمیت معلوم شي چې د منګزار په وخت کې تیرېدل ګناه ده لکه حدیث کې دا راغلي دي چې ته پته وې نو د بسلويخ کال ولاړ یا سلويخ په ولاړ سلويخ ور دي فرض سلويخ ګنټې دا غټه خبره او هغه اهمیت هم د خلکو په نظر کې نه ما دا پته و چې دې ګناه ده د دې مخه ته تیرېدل نو زما مجبور و چې نه کې بل لار نشته داس ورته خاص کر پروجیکټ نه وسم داسي او رش داسي بعد چې کوم خلک را رواني کړه نه هغه خو انساني دی نه کړه بعد په مخه د مداومي ولغې دی نو داس خلک یو کار سره کوي ډاکټر صاحب او دا تصور کې چې زما مجبوري ده لکه تاسو وایي کنه زما مجبوري ده یو دا چې انت دا تصور ختم شو چې دا سره ګناه نه دا خبره غلطه کله ګوګل ولاړ دی چې دلته دا وسو دا وته چې کوم نه مجبوري ده نو هلته کې څه جواز دی کنه ورته بهر خلک مازه ولاړ دی او چې دلته یو سره دا مانی چې دا کار د سره غلط نه دی یو سره دا وی دا کار سره غلط نه دی هغه یو شان تصور دی یو سره وی دا کار خطا دی خو زه مجبور یم دا بیا بل شان بس کوم دا فرق حرم دا حدود ډېر زیات دي بهر دا فاطمه یو خبر یو غریب موټر سره خپل جماعت دی او
نشي راځي او دا نو دې ته وګورئ د جبه ثواب جدا دی او د حرم په ځمکه کې د مون یو په علاق باندې دی هغه اجر هغه ته ملي هلته بچو وګورئ بچو فضیلت یو شان صرف دا دې ته زیات جبه ثواب نه ملایي هغه بعد ته ملایي سره جبه په هغه ثواب اجر هم په یو لاته ده حرم ابراهيم عليه السلام چې دا دعا کړې دا صرف د دې نه لپاره کړې نو ابراهيم عليه السلام خو د کعبه کې خپل بچي پاتې کړ کنه خزا او بچي پاتې کړ نو دا خپل بچو د پاره دا بر د بیت الله احترام هم کوي او د بیت الله حفاظت هم کوي نو الله تعالی دې له روزي ورکړي دي دا صحیح کار او د دې بیت الله د خدمت د وجه نه ولداو نو بس هغه دسترخوان غشو بس دا په نو مرګي سي دغه باندې خبره لګاو نه وی چې ابراهيم عليه السلام اجم د خپل دعا نه وکړي کنه دغه هدا په زمینه باندې دا ولې راځي شي نه نو عربو تم نه کړی عربو ته دعا نه کړی دا خپل بچو ته دې لپاره کړی د حرام د وجه نه وته کړی اگر چې اجم ته په فائدې ملاو شو مستي او سړی ستر به وږي چې د مونږ په دې صبح کې څومره خلک دي چې هغه په عربو کې لګیا دي الته وړي غټي او دا غي په وجه باندې دي روزګارونه برابر او یا دا غي د روزګارونو سره څومره خلک متعلق دي نو دا غي په قسم لا خلق زونه دې ته مایل لګي خلق زونه دې ته مایل لګي نه دا ټول خاري ته برابر وي دي ته مایل لګي که دا غي اعتراض دار یو شی ولې چې موږ ته مایل لګي وي دي ته مایل لګي امن خبره او بل دا خبره امن خبره پاکستانیانو مصریان چې دي کنه دا ورکوټي اختر چې دي کنه دا مونږ ته رسي مصریان پاکستانیان مدینه ته رسېږي مصریان افغان 27 de la paz que cambió las وجه gloria vista por چل دا به غاری ده یو دا افکارونه موجود دي هغه موجود دي او اثار او